السلام علیکم ملګرو. بریکینګ نیوز دا راځي چې د عمران خان په خویندو باندې هم سم مقدمات در شو. د عمران خان په خویندو باندې هم چاپی روان دي. بل رانا سنولا په عمران خان باندې الزامات لګول دي. بل په دې ویډیو کې چې کوم دریم بریکینګ نیوز د مریم نواز نن جلسه په پنجاب کې چې ټوټلی فلاپ شوې ده. بل د استحکام پاکستان چې کوم نوې پارټي جوړه شو د عمران خان خلاف چې کوم پارټي جوړه شو د جهانگیر ترین د هغې حواله سره دا نوې اپډیټس چې هغې نه ډومبۍ استعفا بیا راغه پارټي لا رجسټرډ شوی هم نه. تقریبا 2-3 هفته شو چې پارټي جوړه شوې ده او یو کس ته بیا استعفا وایسته. نو په هغې باندې به هم خبرې کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ. ټول نه پهله خو راځي د عمران خان په خویندو باندې هم په کورونو باندې چاپې روانې چې عمران خان وایي چې ما خپلو خویندو له په خپله ویلي چې تاسو ملک پرېږدئ او دلته نه دی خو چونکې زما خویندې زما خویندې دی نه مني ای ملک نه پرېږدي او وایي تر څو چې ته د خپل جنګ لړاوې موږ به تا سره څنګ په څنګ ولاړ یو. چونکې ما هغې له ډېر آپشن ورکړه خو دا ملک نه پرېږدي ای ما سره څنګ په څنګ ولاړ دي زما خویندې. بل چې نن کوم مریم نواز جلسه شو په پنجاب کې ټوټلی فلاپ ډېر کمو کسانو پکې شرکت کړو او چې کمو کسانو پکې شرکت کړو نو کې ډېر داسې نوجوانانو چې د پی ټی آی ناربازي کړې ده د مریم نواز په جلسه کې. بل رانا ثناءالله چې کوم په عمران خان باندې الزامات لګولي هغه دا چې په 9 مۍ واقعیت چې کوم 9 مۍ باندې کم د پی ټی آی کارکونان راوتلي وو او هغه کم توڑ پوڑ کړو. نو 9 مۍ واقعیت حواله سره رانا ثناءالله دا ویلي چې د پلانینګ په زمان پارک کې عمران خان ډېر پیل نه کړو. د پلانینګ ذمہ دار چې کوم دی عمران خان دی. بل 2-3 هفتو کې وای راتلون کې 2-3 هفتې چې کوم دی هغه کې به عمران خان خلاف نور هم سخت کاروایی کی قانوني کاروایی دا رانا ثناءالله خبر دی جی. بل رانا ثناءالله دا هم ویلي چې په سیاست کې او په ملک کې چې کوم نفرت پیدا شوی دا غي ذمہ دار عمران خان دی. عمران خان په وجه موږ سره چې کوم زموږ نیبرز کنټری دي زموږ دوستان ملکونه چې کوم لکه دوبۍ سعودي عرب د عمران خان په وجه دغه ملکونو موږ سره تعلقات خراب شوي دي. بل استحکام پاکستان کوم چې د جهانگیر ترین پارټي د هغې نړومبنۍ استعفا چې کومه ده مخې د راغلې د پارټۍ نړومبنۍ استعفا چونکې تاسو له معلومه دا پارټي لا رجسټرډ شوی هم نه ده خو د پی ټی آی زیات کارکنان چې کوم دي استحکام پاکستان پارټۍ لتلو چې هغه کارکنانو هغه رهنما هغه ایم ان ای هغه ایم پی ای واپس عمران خان سره رابطې شروع کړي دي او ډومبۍ استعفا چې کومه ده دغه پارټۍ نه راغلې ده. د لیا نه تعلق لرونکي لالا طاهر رضاوا چې کوم دی د پی ټی آی رهنما چې دی د پی ټی آی نه پس استحکام پاکستان پارټۍ لتلو او چونکې د فواد چودھری سره اختلافات دي د هغه اختلافات په وجه باندې د واپس د استحکام پاکستان پارټۍ نه استعفا ورکړې ده. دا ډومبنۍ استعفا د استحکام پاکستان نه 2 هفتې پس 2 هفتو شو چې استحکام پاکستان پارټي جوړه شوې ده او 2 هفتو کې پکې بیا ډومبنۍ استعفا مخې دراغه جی. بل عمران خان چې څومره هم ایم ان ای ایم پی ای تلیو جی استحکام پاکستان له یاسه کسانو د سیاست نه بریک ایستلو ای واپس عمران خان سره رابطې شروع کړې دي او ډېر زر به واپس پی ټی آی جوړن کوي چونکې دلتون کې 2-3 هفتو پس په د پی ټی آی چې کوم حالت دي اب ورو ټیکيږي تاکه مې گرفتاریان چې شروع دي کې د شي دا هم سټاپ شي او د پی ټی آی چې کوم واپس اوماغه پوزیشن له واپس راشي او دغه چې څومره هم ایم ان ای ایم پی ای دي دا واپس پی ټی آی جوین کی راتلون کی ټایم چې کم دی دا سه لګي ځکه استحکام پاکستان له چې څومره هم کسان تلو دغه پارټۍ له ای واپس عمران خان سره رابطو کې دي او ډیر زر کې دی شي ډیر زر واپس پی ټی آی جوین کی. نو تر اوسه پورې دا غټ اپډیټس چې تاسو سره ما شریک نو د ویډیو کتر ډیر زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم د بریکینګ نیوز د پاره د غټ نیوز د پاره چینل هم فالو کړئ پیج هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتر ډیر زیات مننه. والسلام.